مفتي صاحب وایي چې عدم روایت دا وایي دلیل نه دی. وایي دې معنی ته ما ته دلیل به پیش کړو. ما ورته ویلي مفتي صاحب چې ته سهار 2 رکعته سنت کې 2 فرض کې. دې معنی د یو صحابي رد نقل کا. ستا خو دا قاعده شوله چې زه به مثال چې نیت نشته په دې به د صحابي یا د نبي صلی الله علیه وسلم قول نقل کوم. نو ستا به قول د سهار د 2 رکعتو سنتو د فرضو نه منع نشته، باید 10 رکعته وکړو. تاسو ته ما بیا د ابن مسعود روایت پیش کړ چې هغه مسجد ته خلکو حلقه جوړه کړې ورته تاسو چې کوم کار کوئ دا وایي د نبي رسول الله نه ثابت نه. درته پیش مې کړ چې نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابتېدل دا دلیل دی. نبي صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي فمن احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ښه وایي بل وایي موږ وایي دا سورت فاتحه چې د دعا په نیز ثنا په نیز باندې په حیث باندې لوستل جایز دی، خو قرات نه په دې باندې به دلیل پیش کړي مفتي صاحب. ستا تشریحات ته خو موږ غوږ نه نیسو یا دا کوو نه منو. ښه بل دا وایي تاسو چې دا آیت پیش کړو وایي دا خو خپل دعوه باندې صریح نو مفتي صاحب. دا چې صریح نو دا صریح به څه ته ویل کېږي؟ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي چې ولا تصلي مونځ مه کوه. ای نبي نبي صلی الله علیه وسلم مونځ کړی او د جنازې په عبدالله ابن عبی باندې دعا یې ورته نه وکړې. ځکه خو عمر الله عنه منې کاو چې نبي صلی الله علیه وسلم مه کوه دا کار، ځکه تا ته پسې دې کس خبرې کړي، ستا بیبي پسې خبرې کړي دي. الله سبحانه وتعالی آیت نازل کړ چې ولا تصلي علی احد منهم مات. مه کوه مونځ په هغه باندې. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره 2 خبرې ذکر کړي. اذا صلیتم علی الجنازة، تاسو چې کله جنازې مونځ کوئ فاخلصوا الدعاء، دعا ورته پوره وکړئ، دعا ورته ښایسته طریقې سره وکړئ. تاسو ته ما د فتاوا علمګیري نه ذکر کړ چې د جنازې مونځ مجموعه ده د څه شي د الله سبحانه وتعالی د تعظیم د هغه د غټوالي او د میت دپاره دعا. بیا وایي ځکه دا کامل مونځ بالکل کامل مونځ دی، سجده او رکوع پکې ول نشته. نبي علیه السلام نه کړي. اوس موږ باندې اعتراض کوي که په نبي علیه السلام کې مفتي صاحب په صلات خسوف کې 2 رکوعګانې دي، اوس هغه کې به وایي چې هغه هم نه منم ځکه هغه کې 2 رکوعګانې دي. نه، نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي هلکه میت چې تا باندې حق دی دا دی چې ته به په جنازه کې کامل مونځ چې دا کامل دی په همدې طریقې سره دی، طریقه د نبي صلی الله علیه وسلم ده په دې کې. بل دا وایي چې تاسو د فرض په درجه کې ګڼئ. نه، ما 2 خبرې وکړي. ما تاسو باره کې ویلي چې ستاسو جنازې مونځ چې دا بدعت دی، او بیا د خلکو د تعلیم ورکولو خبرې مو کوي دا فرضي خبره ده، ضرور ده. ځکه چې بدعت نه منې کې خو فرضي کار به کېږي نو فرضي شو تا منې. نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې بلغوا عني ولو آیه زما طرف نه ورسوي، دا دین ورسوي، نو دا فرضي حکم شو په دې ډله کې. بل وایي چې شیخ صاحب امین الله لیکلی دي چې صحابي قول حجت نه دی. ګوره مفتي صاحب ما اول د بخاري روایت پیش کړ چې لا صلاة لمن لم یقرأ، بیا مې پیش کړ د مسلم مې پیش کړ دا، بل مې پیش کړ دغه د ابن عباس چې هغه وایي چې دا کار وکړه دا سنت دی. شیخ صاحب امین الله کتاب پیش کړ خو ما سرشتن خو ما حفظ دی تقریبا په اول جلد کې په 408 صفحه کې وی آیا د صحابه قول حجت دی کنه وي په دې کې تفصیل دی. وی که چېرته صحابي او داسې عمل وکړي چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم د مرفوع حدیث خلاف نه وي، دلته د ابن عباس مسله چې د مرفوع حدیث نه چې موافق ده، بیا وایي که یو صحابي په عباداتو کې یو خبره وکړي هغه منودل دي، په عقیده کې یو خبره وکړي هغه په منودلو کې ده، د غیب متعلق یو خبره وکړي هغه په منودلو کې ده. هغه وخت کې شیخ صاحب دا خبره کړې تاسو حق سری کول جلسه راوړوي، هغه وخت کې نه چې د مرفوع حدیث په مقابله کې دلته چېرته مقابلا دی نو ستاسو دا خبره کمزوري. ها بل ابن عباس چې وایي چې دا سنت دی نو دا سنت د چا مراد دی؟ خپل سنت اخلي نه. قول الصحابي دا ستاسو خپلو کتابو هم لیکلي مفتي صاحب چې کله صحابي و چې من سنت دې نه به مراد د چا سنت اخلو. دغه لیکي دا علامه ابن ترکماني هغه لیکي حنفي وایي کله چې یو صحابي داسې ووایي چې من سنت وایي دې نه به مراد د نبي صلی الله علیه وسلم قولي، نبي صلی الله علیه وسلم وایي ځکه صحابي دا نه وایي. په دې باندې دلیل څه دی؟ نبي عبدالله ابن عباس به په دغه کې دا کو یو عمل کو بخاري کې نقل دي، نو چا ورته ویلي چې ته دا فلاني عمل چې کې دا اول الفاظ ته من السنه استعمال کوی دا د نبي صلی الله علیه وسلم دی، او وایي زه تاسو ته وایم که د نبي صلی الله علیه وسلم سنت ده نو نبی صلی الله علیه وسلم سنت یادوي مفتي صاحب. صحابي چې من السنه وایي مقصد دا دی چې په نبي علیه السلام یې دروغ ویلي، نه دروغ یې پرې نه دي ویلي. من السنت فی الصلات ګوره مفتي صاحب تاسو چې کله وایي چې په نامه باندې نه لاندې به لاس ږدو کنه او بیا تاسو روایت د چا پیش کوئ د علي رضی الله عنه چې من السنت نو هغه سنت د چا مراد دی؟ تاسو وایي دا د نبي صلی الله علیه وسلم سنت مراد دی. هلته من السنت نه مراد څه اخلئ؟ د نبي صلی الله علیه وسلم سنت، او دلته من السنت نه مراد څه اخلئ؟ د صحابي یو بام او 2 هوا. دا مفتي صاحب نه چلېږي دا ښه کار نه دی. د من السنت نه مراد چا دی؟ د صحابي قول نه، دلته د نبي صلی الله علیه وسلم دغه دی. نو هغه ورته فرمایي وایي دا کار چې ما وکړو وایي شاهدتو ابن عباس وایي به زه سره دغه مې وکړو ملاقات زما هغه سره وشو، ما دې پوښتنه وکړې دا چا دی؟ وایي دا سنت دی او حق دی. په دې معنی عبدالله نور به زه پیش کوم چې وروسته را روان دي چې هغه نه دا خبره معلومیږي چې په جنازه کې سورت فاتحه دا لوستل پکار دي. په دې باره کې روایت د امام ترمذي نقل کړی دی سورت فاتحه لوستلو باره کې. امام نسائی 6